بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو مسلمانانو رونو نن دا اهم پیغام یو مختصر ویډیو د نیو ایر نایټ یا د نوی کال د مبارکبادونو د دې جشن وغیرہ د دې په باره کې ستاسو مخې ته پیش کوم. عزتمندو مسلمانانو رونو، قرآن مجید، اسلامی احکامات، اسلامی روایات او د محمد عربی صلی الله علیه وسلم سنت دا زمون د پاره یو مکمل ضابط حیات دی. په دې کې هیڅ قسم د غلطه او هیڅ قسم د کمه کوتاهی گنجائش نشته دی. الحمدلله د قرآن مجید هغه پاکیزه مذهب، د اسلام هغه پاکیزه روایات الحمدلله زمون د پاره فخر دی، زمون د پاره تفاخر دی او زمون د پاره قابل قبول دی. په دې کې هیڅ قسم کمه کوتاهی نشته دی. د قرآن دا آیت دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ای پیغمبره نن ما مکمل کړ ستاسو د پاره ستاسو هغه دین او ما پوره کړ هغه خپل نعمت په تاسو باندې. زما عزتمندو مسلمانانو رونو، نن د یو بے بنیاد مذهب نه، د یو غلط مذهب نه، د یو غلط فرقې نه مونږ ته هیڅ قسم د ډکټیشن اخیستلو ضرورت نشته دی او نه الحمدلله اسلام ته د دې ضرورت شته دی او نه الحمدلله اسلام د دې څیزونو محتاج دی. د دې د وجې نه زه ستاسو مخې ته یو حدیث پیش کوم چې حضرت عبدالله ابن سلام چې هغه اول یهودي او بیا اسلام کې داخل شو او د یهودیانو هم غټ عالم و، هغه یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته راغه، حضور ته عرض وکړه یا رسول الله ان توراة کتاب الله. ای د الله رسوله دا تورات دا د الله تعالی کتاب دی، دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی یو کتاب دی. نو هغه ټیم کې حضرت عبدالله ابن سلام د حضور صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوسته، فدعنا فلنقم فی صلاتنا باللیل. ای د الله رسوله مونږه پرېږده چې مونږه د تورات هغه آیتونه په خپل شپې منځونو کې وایو. هغه ټیم کې د قرآن دا آیت را نازل شو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ای ایمان ولو تاسو په اسلام کې مکمل داخل شئ، کم مه داخلیږئ، نیم مه داخلیږئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو تابعداري مه کوئ، پیروي مه کوئ. زما عزتمندو په دې کې په دې د دې حدیث نه مونږ ته یو ډېر اهم سبق میلو شو او هغه دا دی چې د یهودیانو په هر یو څیز کې مخالفت کول. نن زمونږ مسلمانان رونه هغه د نوي کال مبارکبادونه ورکوي، د کرسمس مبارکبادونه ورکوي او دا عام تعطیل اعلانونه کوي. په دې کې چې دی نو د سرکاري سطحې سره د مناولو اعلانونه کوي. زما عزتمندو په دې ټیم کې علامه ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب احکام اهل الذمه کې لیکلي دي، ډېر تفصیل سره هغه چې دی نو په دې باندې روشنایي اچولې ده او هغه دا خبره لیکلې ده چې د کفریه شعایرو تهنیت ورکول، مبارکبادي ورکول دا حرام دی حرام دی حرام دی. او بیا د دې په حرامو باندې د ټول علماء کرامو باقاعده طور سره اتفاق دی او د دې مبارکبادي ورکول داسې دي لکه د صلیب ته د سجدې کولو مبارکبادي ورکول. دا علامه ابن قیم لیکي
او د دې نه علاوه هغه دام لیکي چې دا د شراب نوشۍ نه، د شراب د څښلو نه، د قتل نه او د زنا نه بدتر حرمت دی، دا د کفارو سره مشابهت دی. یعنی او د دې نه علاوه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل کتاب کې اقتضاء الصراط المستقیم او مخالفت اصحاب الجحیم کې په دې خبرې باندې تفصیل لیکلی دی چې د کفارو سره په دې څیزونو کې شاملېدل او د دې مشابهت کول دا په ضد د ذلت د هغوی د مذهب باندې دا د هغوی احترام دی او د دې د وجې نه د کمزوري مسلمانانو د ایمان د سلب کېدو خطره ده. همدغه وجه ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دې آیت په تشریح کې ان تکفروا فإن الله غني عنكم، که تاسو چرته شرک کوئ، کفر کوئ، نافرمانی کوئ، نو الله تعالی ستاسو نه غني دی، الله تعالی باندې هیڅ نشته دی. ولا يرضى لعباده الكفر، الله تعالی خپلو بندگانو دپاره کفر نه خوښوي، هغې الله تعالی خپلو بندگانو په کفر باندې راضي نه دی. عزتمندو مسلمانانو رونو حضور فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې د کم قوم سره مشابهت وساتلو هغه د هغې قوم نه دی، هغه د هغې فرقې نه دی. یو بل ځای کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر عجیبه ارشاد فرمایلو، قسم مې دې په خدای د نن ورځې د مسلمانانو دپاره د محمد عربي دغه وعید کافی دی. حضور فرمای لیس منا من تشبه بغیرنا، هغه کس زمونږ د مذهب نه نه دی، زمونږ د فرقې نه نه دی، هغه زمونږ د خلقو نه نه دی. چا چې زمونږ د غیرو سره تشابه وکړله، د هغې سره یې چې دی نو مشابهت وکړلو، د هغې په شانتې ځان جوړ که. نن زمونږ مسلمانانو رونو ته د نوي اسلامي کال پته نشته دی چې دا محرم دی که ربیع الاول دی، د اسلامي میاشتو پته نشته دی، د اسلامي تاریخونو پته نشته دی، خو لیکن عیسوي او د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش د هغې پته شته دی. په هغې باندې خوشحالۍ مناوو، په هغې باندې چې دی نو هر قسم غلط پلت کارونه، په هغې باندې جشنونه مناول، دا هرگز د اسلام درس نه دی، قرآن مجید درس نه دی، د محمد عربي درس نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې په دور کې حضور صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته حکم وکړ چې تاسو خضاب په سرونو کې ولګوئ، ځکه چې یهودیان په خپلو سرونو کې خضاب نه لګوي. د هغوی پر رنګونو باندې هم نبی علیه السلام مخالفت وکړو. د طریقې د سلام یعنی یهودیانو به د اشارې سره چې دی نو دغه شانتې سلام کولو، نصاراو به هغه چې دی نو په دې تلي سره سلام کولو. حضور ارشاد فرمایلو چې تاسو سلام په خولې سره کوئ او تاسو وایئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو د طریقې د سلام نه هم مخالفت وکړلو. د یهودیان نصاراو به چې دی نو د سحر په روژو کې به یې سحري نه کوله. حضور ارشاد فرمایلو زمونږ او د هغوی ترمنځ فرق دا دی چې مونږ به سحري کوو، هغوی نه کوي. هغه شانتې چې کله د اذان هغه حکم نو راغلی، په هغې ټایم کې حضور دو جهان صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه مشوره اخلي. یو صحابي ورته وایي چې مونږ به د ناقوس په ذریعې سره دا صحابه کرام راجمع کوو. حضور دو جهان ورته ارشاد فرمایلو ناقوس نه منم، ځکه چې دا د یهودو طریقه ده، دا د نصاراو طریقه ده. او د هغې نه بعد بیا عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغوی چې دی نو خوب ولیدلو او خوب کې ورته آذان راغه. د هغې نه علاوه د عاشورې دا روژه چې کوم په ناو محرم باندې یهودیانو نیوله، حضور دو جهان ارشاد فرمایل که زه چرته ژوندی ومه نو زه به په لسم محرم باندې هم د لسم محرم نه علاوه یا د 11 او یا د 9 سره روژه نیسمه. زما عزتمندو مسلمانانو رونو،
دا اسلام مخالفت کړی دی د یهودو، دا قرآن مخالفت کړی دی د نصاراو، دا حدیث مخالفت کړی دی د یهودو او د نصاراو. خالف اليهود والنصارى، تاسو د یهودو او د نصاراو مخالفت کوي. نن مونږه افسوس دی ماته چې نن مونږ ځان ته مسلمانان وایو. د قرآن آیت یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ایمان کې پورا په پورا داخل شي. نن مونږ په ایمان کې په اسلام کې صرف یو حصہ داخله کړې ده. ما ته په دې باندې افسوس دی او زه د الله تعالی نه دا تمه کومه چې دا به زمونږ د مسلمانانو وروڼو دپاره دا ویډیو کافي چې دی هر دم هر آن دا خبرې اوري، د محمد عربي دا مبارک احادیث اوري او د دینا د ځان د پاره د ژوند هغه یو راهنما اصول وضع کوي او د یهود او د نصاراو مخالفت کوي او د داسې پروګرامونو نه د داسې ځایونو نه هغه بایکاټ کوي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.